اوس دا خبره په خپل ذهن کې یاد لرئ چې طلاق په شریعت کې دا په 3 قسمه باندې دی. یو ته طلاق احسن ویل کېږي، دویم قسم طلاق ته هغې ته حسن ویل کېږي، او دریم نمبر طلاق ته هغې ته بدعت طلاق ویل کېږي. احسن طلاق معنی دا چې ډېر بهترینې طریقې سره طلاق، په ډېرې بهترینې طریقې سره طلاق ورکول زنانه له څه دي؟ هغه دا دي چې زنانه په حالت د بیماری کې نه وي، دا زنانه په حالت د پاکوالي کې، او هغه پاکوالي حالت چې دی خاوند دی زنانه ته په دقه پاکوالي کې نزدېکت نه یې کړی، نو دی به وله یو طلاق ورکړي. دا زنانه به عدت تیری 3 بیماریانې چې 3 بیماریانې د دې تیرې شولې، دقه زنانه لاړه د ده د نکاح نه ووتله، اوس ورته دی دوباره رجوع نشي کولی د عدت ختمېدو نه پس. دا زنانه اوس د بل خاوند سره ځانه نکاح کولی شي. دې ته ویل کېږي طلاق احسن، سنت طلاق ورته هم ویل کېږي، سنت طریقې سره. دا داسې طلاق دی چې په طلاق کې مقصد د خلکو صحیح، خو دا زنانه د ځان نه لرې کولی که نه، خو زنانه چې لرې کېږي په یو طلاق سره هم نکاح د هغې ختمېدی شي. خو که تو ډېر طلاقونه ورکوي نو خدای پاک نافرماني کوي او حرامو کې اخته کېږي. خو شیطان ډېر ظالم سیز دی که نه، هغه چرته کې انسان د خدای تعالی تابعدارۍ ته پرېږدي، نو دی چې غوسه شي نو بیا د 3 نه خو د سره کم وایي نو په بره باندې چې څونه وي. نو رب ذوالجلال دې زموږ او ستاسو ټولو د شریعت اتباع نصیب کړي. آمین. دویم قسم طلاق چې دی هغې ته حسن طلاق ویلی کېږي. حسن طلاق هغه دی چې زنانه په حالت د پاکۍ کې او په دغې پاکۍ کې خاوند زنانه ته نږدې شوی نه وي، او دې خاوند زنانه له طلاق ورکړلو، په دې کې د دې زنانه دغه پاکي ختم شوله، یو بیماری په دې باندې تیره شوله، دویم پاکي شروع شوله. په دې دویمه پاکۍ او په دې ټول درمیان کې د خاوند د ښځې ته رجوع واپسي ورته نه ده کړې. رجوع دې ته ویل کېږي چې یو سړی خپلې زنانه له طلاق ورکړي، دی ورته د هغې نه پس وایي چې زما ښځی، یا ورسره دی چې دی نو د ژوند د تېرولو څه عمل وکړي، نو په هغې سره دا واپس د ښځه کېږي په شرط د دې چې دا د یو طلاق ورکړی یا 2 طلاقه ورکړي. په 3 کې دا خبره نه کېږي. نو حسن طلاق دغه دی چې کله دویم ځل باندې پاکي شروع شو د زنانه، او په دغې دویمه پاکۍ کې هم خاوند زنانه سره میلاو شوی نه دی، بوله دویم طلاق ورکړي. بیا به دا زنانه خپل ژوند تیری په دغې کور کې. الله تعالی فرمایي چې تاسو به دا د کورونو نه وباسئ، یو طلاق به وله ورکوئ، عدته پورې به انتظار کوئ، ستاسو سره به په کورونو کې ناستي. که چېرته کې د هغې عدت پوره شولو، تاسو سره ژوند نه کول، بې د کوره وباسئ. بیا د ځي د پلار کره ځي، د رور کره ځي، هر چېرته چې ځي، خو د هغې نه مخکې به یې نه شړئ. او الله تعالی فرمایي چې دا زنانه به په خپله باندې هم د کور نه وځي چې کومې زنانه له طلاق ورکړی شوی. خو طلاق چې کله دا یو طلاق یا 2 طلاق. اوس چې کله 2 حالتونه په زنانه باندې تیر شو، دریم حالت راغی د پاکۍ، او دا خاوند د ښځې نه خفه دی، نو دریم طلاق دی وله ورکړي په هغې پاکۍ کې چې په دې ټولې مودې په منځ کې دی د خپلې بیبي سره میلاو شوی نه وي. دریم طلاق دی وله ورکړي، نو 3 طلاق یې ورکړه، خو په 3 میاشتو کې، ځکه بیماری چې دی نو په یو میاشت کې راځي. بعضې زنانه داسې چې د هغې 2 میاشتې پس راځي، 3 میاشتې پس راځي، نو په دې کې بیا دغې بیمارۍ له اعتبار دی چې کومې زنانو بیماریانې وي. اوس دا خبره چې بعض زنانه داسې چې د هغوی بیماریانې نه راځي، د 2 وجو نه نشي راتللی. یو وجه دا وي چې هغه آیسه وي، د وخت نه چې دی نو د هغې
بیماری نه راځي، ماهواري بیماری. دویم دی چې دا بیماری راځي خو چې کله په ګېډه باندې ماشوم وي نو بیا هم بیماری بندیږي.